نبی علیہ السلام او فرمایل آیت المنافق ثلاث، د منافق درې علامې دي. اوس مونږ تاسو خپل ګریوانونو کې هم سوچ کوئ. لومبۍ علامه نبی علیہ السلام او فرمایل اذا حدثا کذبا، کله چې دې خبرې کوي نو تش دروغ به وایي. اوس چې کوم سړی دروغجن دی نه یو حصه منافق دی. خپل ځان ته سوچ کوه، صفا صفا سچا سچا خبرې به درته کوم، د قرآن د حدیث نه به درته خبرې کوم، تا ته به د خپل ایمان پته ولګي. نبی علیہ السلام وایي چې خبرې کوي نو دروغ به وایي، یو حصه منافق دی. یو علامه پکې دا ده. الله دې موږ د دروغو نه وساتي. دروغ ډیر عظیمه ګناه ده. لقمان حکیم صاحب خپل زوی ته چې وصیتونه کول او نصیحتونه یوې پکې ورته دام کړی، بچیه دروغ مه وایه، ځکه که یو دروغ دی ووې د دغه یو دروغو دپاره به سل دروغ نور وی نو هله به یې رښتیا کوي او پته به یې نه لګي چې رښتیا به شي که نه. بس سلسله د کړۍ د جوړه کړه د ګناه بس. او بعد خلک الله دې معافي وکړي د دې هسې دروغ عادتي بس مفت کې دروغ وایي، دې ته پکې لذت میلاویږي. یو علامه چې څوک خبرې کوي او دروغ وایي دا یو حصه منافق دی. نبی علیہ السلام او فرمایل دویم واذا وعد اخلف، انا تا سره یو وعده وکړي چې په دا نیټه به درځم، په دا نیټه به د عمل کوم، اخلف او مخالفت یې وکړه، وعده خلافي څوک کوي نو دا منافق دی. نبی علیہ السلام وفرمایل الله دې موږ ټول د وعدو پابند کړي. ټول امین وایي. منافقت علامې وایي ګورې نبی علیہ السلام. نو چې خبرې کوي دروغ وایي دا هم د منافقت علامه ده. څوک وعدې کوي او بیا ماتوي، وعده خلافي کوي، دا هم د منافقت علامه ده. او د ټولو نه اخره کې واذا اؤتمن خانه، نبی علیہ السلام فرمایي چې امانت ورسره کېږي نو خیانت پکې کوي. دا درې علامې چې په چا کې ښکاره شوې، سچا پکا ټکا منافق دی. د ما محترمو الله دې موږ د دریو علامو نه پاک کړي. ته ما ووې ته به ځان قربانې په سنت او په دین باندې، او که دا کار د کینو دروغ وې، وعده خلافۍ کې، خیانت کې، تاکې ایمان والا علامه نه پاتې کېږي او منافقت والا علامه در کې پیدا شوه. الله او فرمایل ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، د منافقانو دپاره ما په جهنم کې ځان له ځای تیار کړی دی. قسم دې پکا مؤمنان شي او په دین باندې خپل جانونه خپل عزتونه برباد کې، خپل اولاد په دین باندې برباد کا. وی امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه دا واقع لګو داسې اوږدیږي ګرمي ده جی کنه. امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه یو مسله وکړه د قرآن په غیرت باندې. نو خلک ورته وی حضرت بادشاهي وخت ته وی چې امام احمد بن حنبل د قرآن موافق دا رایه ده، په هغې علما کرام پوهیږي. بادشاہ را طلب کو استا سره دی، حضرت دا د ما عقیده ده. وی د دې مسلې نه وړه، هغه حضرت نشم وړېدی. وی نشه وړېدی، په کور کې نظر بند کړ. وی که د کور نه بار رووتې نو قتل کوم دی. چې په کور کې نظر بند کړه غله خو به طالبان راتله، عالمو طالبان به له راتلل. حضرت ورته وی جی زه سبق نشم خیلی، ما باندې پابندي ده د بادشاهي وخت نه. بس طالبانو یو طالب راغی د لرې نه ډېر سفر یې وکړ د یو حدیث دپاره. حضرت ته وی حضرت حدیث وښیه، ډېر لرې نه راغلی یم. تاسو خو ماشاءالله ډېر نږدې کورونه دي او قسم دی په دا کلي کې تاسو ته د حدیثو کتاب کولو دی الله در باندې ډېر خصوصي رحم کړی دی. زه وایم شکرونه وباسئ ډېر، خدایه تا په موږ ډېر خصوصي رحم کړی دی چې احادیثو کتاب دی زموږ په کلي کې کولو کړی دی او خدایه موږ ته بالکل عین د کورونو مخې ته میلاویږي. دغه طالب یو احادیث پس ډیر د لرې نه سفر کړی دی. امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه ورته وی نشم خولی. وی حضرت ماله طریقه راځي، زه به ځان له پټۍ وکم او ویم به په دا تلار به تېرېږم، ځان نه به سوالګر جوړ کړمه نو خلک بوی سوالګر دی حضرت او ته به راته احادیث ښې. هغه وایي چې څوک در باندې پوه نه شي نو طالبانو له خو ډېرې طریقې وردي. نو پټۍ مټۍ سر نه تو کړه، لاس یې داسې دغه کړی و، پټۍ غاړې ته اچولې وه، یو ډنګوری پیدا کړی و، دا کوڅه کې به ګرځېده را ګرځېده چې ورته به نږدې شي لږ ساعت به ودرېده. حضرت به ورته حدیث وي هغه به یاد کې کچکولې اچولې و. طالبانو ته پته ولګېده جي د احادیثو د حصول دپاره د ځان نه سوالګر جوړول پکار دي. شلېدلې کپړې طالبانو واچولې. د امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه په کوڅه کې د دنیا سوالګر پیدا شو. بادشاهي وخت ته پته ولګېده حضرت یوه کوڅه د سوالګر پکې ډېرې پیرې کوي راکوي چې څه مسله ده، گویا ستانه پکې ډېر مال دی سیوا، سوالګر خو پکار دی چې د بادشاه په ځای کې ډېر زیات دي، یوه کوڅه ده سوالګر پکې ډېر زیات دي. هغه ښه تاسو معلومات وکړئ
چې معلومات یې وکړه هغه سوالګر نو طالبانو ځان له شلېدلې کپړې اچولې وې کچکولونه اچولي وو زه وایم قسم د خیر یې نه غوښته زما د آقای نامدار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مبارک د احادیثو خیر یې غوښته زما محترمو و بادشاہ را طلب که امام احمد بن حنبل قید یې که اوس دې کې نکتې والا خبره کوم زما محترمو چې څه چلو شو الله هغه سره څه معامله وکړه بربنډه وې بیا اخره کې دا خبره به تاسو ته اوس ناشنا ښکاره شي دا د قرآن او د حدیثو زه وایم په دین باندې د ځان د قربانولو بیا الله دغه کوي وایي امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه چې قید که طالبان ټول راله حضرت مونږ هم ورسره قید کا هغې ویل که جیل کې دی نشته د دنیا طالبان ناله که نه قید کې بیا رعایه دله بربادو طالبانو نه امریکې شکست وخوړه که نه تاسو ولیده وی بس بادشاہ وی اوس چېرته په رعایه ورمنډه نه کړي طالبانو سره بس کومه طالبان خو لیوني دي جی طالبان یې ورسره دننه کړه چې دننه کړه دننه د احادیثو مبارکو درس شروع شو امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه راغوښتو ورته وی یو خبره درته کومه دونه دینارونه د سرو ورته ډیرې کېښودو وی دا واله او د دې مسلې نه وړه بعضې خلک به تا ته وي حضرت دې ځای کې دا کار شروع کړه بس دا خبره نامناسبه ده نه کوم وی دا دینارونه او سره قبول کا خو د مسلې نه او دین نه وړه هغه وی دا نشم قبلولی دا نشي قبلولی جینکې وله راوستې ښکلې ښکلې په دې کې ځان له خوښه که بوځه خو مسله دین پرېږده هغه والله په بالله امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه دا سر ستا په جولی کې غورځولی شي قطع کېدی شي لیکن د قرآن او حدیث په باره کې کمپرومایز نشي کولی زما محترمو دا ایمانو حق او سچ ایمانو نن که تا ته چا 1 لاک روپۍ ونیولې قسم دې په 1 لاکو په مقابله کې ورته بیا ته د کفر کلمه وې او ایمان د نه په پیسو ټول بهیږي ګورې دا مونږ ایمان دی د پیسو په باره کې مونږ ایمانونه غورځولي دي ته به وایې هلکه څنګه زه وایم ته طلاقونه او قسمونه نه خورې په پیسو باندې دا دروغ نه دي دا ایمان خرڅول نه دي وایي چې په دې ونه شوه کپړې ته ویستې یو لنګ والی و اخره کې امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه نو چې پکوړو یې پرې راباندې کړه دومره ووخه امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه جاړي لوی سړی دی په ګیره باندې محدث دی پکوړو باندې ملا مبارکه وله شنه کړه تر دې چې جاړي خدایه برداشت کولی شم ستا د دین او رضا دپاره هر څه برداشت کولی شم لیکن لنګ یې وشلېده پرتوګ یې په ښکته باندې روان دی سترګو نه اوښکې اوبی دی رنګ یې بدل شو ربه زه برداشت کولی شم هر څه برداشت کولی شم خو خدایه عورت مې ښکاره کېږي ستا د دین دپاره ربه کوړې یې ډېرې راکړې ډېر ظلم وشو خدایه بې حجابه مې مه کېدې ته علماء کرام فرمایي یا پرتوک په ښکته روانو یا په بره باندې بره شي په خپله وتړلی شو د ماما دا د قرآن د غیرت خبره وه تر دې چې امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه د قرآن په دغه باندې شهید که د ما محترم په دین باندې شهید شو و چې شهید یې که د هغه په جنازه کې 100 لکه د بادشاہ د دربار نه الله تبارک وتعالی کسان مسلمانان کړ دې نظرانه او فدیانه و د ماما دا د هغه د دین باندې د عمل کولو یو جذبه وه زه وایم هر څه منم خو د دین په باره کې کمپرومایز نه منم سلام